ور اعتکاف کې چې سړی په جمعات کې کېناسته د سترګو د نظر د ګناه نه دی بچ شو دې د سترګو د نظر ګناه بیا نشي کولی ولې ځکه عموما د نظر ګناه خو هله کېږي چې بنده بازار کې مارکیټ کې په لارو ګرځي ښځو ته ګوري نو دې دلته بند شو جومات ته ښځه نه راځي او دې د جومات نه بار نه وځي او کظیم نو د اعتکاف کې دی دې په داسې اندازې کې سر یې ښکتی چې په سترګو باندې مې غلط نظر پچاو نه لګېږي لاول خو د سترګو ګناه ډېره زیاته خطرناکه ګناه ده دې د هغه ګناه نه بچ شو وګوره یو خبره درته کوم دا هغه معتکف چې ځان سره په اعتکاف کې موبایل نه ساتي ټچ موبایل او که دې په اعتکاف کې ځان سره ټچ موبایل لادن نه کړي نو دې لاړ او غرق شو بیا دې برباد دی ځکه ټچ موبایل چې دې ټسۍ را ټسۍ دله به د ښځو تصویرونه خامخا مخې له راځي دله به د جینکو تصویرونه خامخا راځي دله به ډرامې او فلمونه خامخا مخې له راځي نو اعتکاف کې به ټچ موبایل بالکل نه استعمالوي بلکې زه خو دا وایم ملګرو ته چې عام موبایل هم نه استعمالوي ځان مکمل کټ کړئ د کور نه د دوستانو نه ځان کټ کړئ یاره زه به پرې ضروري سوال جواب کوم ډوډۍ راله راوړم زه به پرې کور سره ضروري خبره کوم چې ما ته پېشمني پاسې او ماله راوړی دا پخوا چې موبایل نه وی نو خلکو اعتکافونه څنګه کول دا موبایل چې نه وی نو د خلکو دا ضرورتونه پوره کېدل او که نه نو اعتکاف اصل بندېدل ځان الله سره ټچ کا او د مخلوق ځانان قطع کا بلکل چې موبایل جومات ته یې موړی که جواز هم شته د بعضې موقعو بعضې ضروریاتو په بنیاد نو هم ځان سره موړی یکسویي پیدا کړي رب العالمین ته او ټچ موبایل خو چې بالکل معتکف ځان سره اعتکاف ته یو نسي یو څو کاله مخکې دا د 12 کالو خبره وه پخوا په دې دغه کې دا شیدونه دا نور نو ما ته یو اطلاع راغلی وه ما په جمعه کې ویلې مې یاره 15 کاله مخکې وی معتکفین په جومات کې ناست وو جومات کې تاش کو هلکه تا جواري نه وی جواري نه کوله خو په دې ځان له روژه لنډوله مې دې ته سوچه مسلمان وایي تاش په جومات کې کې د خدای سپېره بیا راته چاوي خو چې دا هغه مخ دا خو حقیقت و دا خو جومات هم راته و کسان هم راته وخوړ بیا ما جمعه کې پې ردم کړو او بیا راته چا ویلي خو دا خبره ما ته پته نشته خو ویلي وی لړو پکې خلکو کوله په جومات هلکه ته خدای ته ناست نو اعتکاف داسې نه دی دا نه چې جومات ته 2-3 ملګري لکان اکثر دا لکان 3-4 کسان جومات کې کښېني یو بل سره ګپ شپ لګوي او خپلې یارانې په جومات کې پایلي داسې نه الله دپاره وکړي د جومات خپل آداب دي په داسې طریقه به اعتکاف نه کوي چې د جومات بې ادبي پکې راشي بیا خو به تباه شي چې رمضان هم وي او د لیلة القدر شپې ورځې وي او تا نه بیا هم د جومات بې ادبي وشي او په رمضان کې د ګنو شنو غرق هم شوې ثواب هم ډېر دی خو وبال هم زیات دی نو د نظر د ګناه نه پکې سړی اخلاص یې نمبر 1 دا ډېره لویه خبره ده څومره خرڅ شوه دویمه څه ده دویم سړی پکې عبادت زبردست کوي زبردست عبادت پکې کوي فرض خو پکې د سره تکبیر اولا لاندې کوي تکبیر تحریمه لاندې کې داسې خو موږ دغه د نه رامنډه کړو چې امام ښه راته پته وي چې امام هر کله په رکوع ته ځي بس راغربو او په تراویح کې هم ناست دي ګپ شپ لګوي چې امام د 2 رکعت رکوع له ځي یا د لومبي نه ورسره زر په منډه شي ودرېږي ورسره تکبیر تحریمه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه بهتر دی د دې خو ډېر لوی ثواب دی او ډېر لوی اجر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان 40 ورځې 40 منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کې 40 منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کو دی منافق نه دی د منافق نه خدای وویسته د اور نه براءت راغی څومره لویه خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی یو مجلس ته او په هغه مجلس کې خلک ورسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیاره ده هلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویلو چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورې جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرې چې جمع لاندې یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ د پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع وي خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي دی د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلي کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی د حضور پاک صفت کېږي ما وایه ستړي مشي چاته بس په یو سنت به عمل وشي که تلاوت کېږي د سلام هم نه اچوي او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وچې ټول به وي وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورته غاړو ځې د دې آدابو نه ځان خبر کړې نو خلق پستړو مشو په خیر د هغې غریب نه تکبیر اولا مونځ اعلان دی که لومبۍ رکعت اعلان دی که امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو
اله رکوع لراغې بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعض علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولا دې لاندې کړه خو دا کمزورې خبره ده اته پاتې شو تکبیر اولا نو بیا د مانځه نه پسې جړل چا ورته وی صاحب ولې چا خوکړې پس تړې مشو کې وینا نو دا ولې جاړې وی شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولا لا دې ته مونږ نو په متقب خدا لاندې کوي دا منظوره خدای را لاندې کړ چې لس ورځې اعتکاف دی وکړ 550 شو او چې نهر وزیر علی کمیاش دی یو کم دیر شو نو سو شو لکه 45 شو نو سلوختونه مونږ نه زیات شو تکبیر تحریمه سره سلوختونه زیات مونږ نه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبر شوي منافق نه او د اور نمبر شوي ته منلوي خبره شو تکبیر اولا او درېمه خبره مور ګوره نظرم بچ شو تکبیر اولا نم د لاندې کا او درېمه څه فائدہ را نفل بم کې نفل بم کې ما ځګر نماز کې بسلو رکعات کې چې بانګ وي ته بس کې ولی ما حول دا سے جوړ دے سلو رکعات به کې د ماسپخین سلو رکعات سنت او نماز کې سلو رکعات نفل دا کوي ما خام بد ما خام د مانځنه پس او ابینو کې سلو رکعات یا شپږ رکعات او پورا ما سوتن بد فرض او نماز کې سلو رکعات او کې تهجد بکې ماشاءالله نفل دیو شو تهجد دیو شو نور د خدای نه سغواړي